چې د رسول الله مبارک طریقې په هیڅ یو شان نه د پرېښودې. د رسول الله مبارک طریقې په هر مشکل کې خپله کړې ده، په هر مصیبت کې خپله کړې ده او په هر خوشحالۍ کې خپله کړې ده. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه چې فاتح ایران ورته ویل کېږي، د چې کله په کسرا باندې حمله کوله نو کسرا د ایران دغه بادشاه را ولګېدو او حذیفه ابن یمان فاتح ایران د پاره روټۍ وکړله او دعوت ورله وکړو. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه چې کله دغه دعوت لورغه نو ځان سره نور صحابه بوتلی و او کسرا ورله خاطر او مدارت وکړو. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ روټۍ تناسته او روټۍ خوري. دغه د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ د لاس مبارک نه کله چې دا نوڼۍ خلی ته وړي پرې وته نو چې کله ته نوڼۍ پرې وتله حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ هغه پرې وتلې نوڼۍ ته لاس کړه واپس یې راوچتوله. خواته ور سره مرګره ناست په سنگل باندې وو دا دغه ودا دا نه ودا لوګي مړه کوي. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ انونی روچتولا دغه ملګری صحابي ورتلا په سنگل باندې د لاس وو وای دا د عجم دربار دی او دا د کسرا دربار دی چې په دغه ټیم کې دا سوپر طاقت بللې شو او د تب سوپر طاقت ویل کېدو. نو حذیفه ابن یمان ته وی دا خلق برا پس او خاندي او دا خلق با سوی چې دا وګوره د پاک پیغمبر صحابه دي دی اوس دا زمکینا روټي راخله او نوڼې راخله هغه پخلی کوي. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی حدیث مبارک کے راضی رسول الله مبارک بیان فرمائی کله چې ته روټۍ خورې او استاد لاس نه نوڼې پرې وتله نو دا نوڼۍ را اوچته کا او وی ګوره کو دې پسې خاورې وغیره لګېدلې وي سانډه او وی خوره ځکه چې پته نه لګي چې د دې روټۍ برکت الله رب ذوالجلال په کومه نوڼۍ کې ښودی دی. نو دغه برکت مپریک دی او پزمکه د نوڼې پرې وتله نو دا راوچته وی. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ تم دق د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک را یاد شو. نو دغه کس ته وی اترکو آیا ز پرېږدم سنت حبیبی لهؤلاء الحمقى آیا زه د پاک پیغمبر سنت د دې بې وقوفانو د وجې پرېږدم وای ښه مزېدار هغه نوڼۍ را اوچته کړله او خاورې ته وڅنډلې او خولې ته یې واچوله. نه خو دا غم وکړو چې کسرا به څه وایي نه دا غم وکړو چې د کسرا فوج به څه وایي نه دا غم وکړو چې دا تمام درباریان به څه وایي. د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړو. دې ته صحیح عاشقان وایي چې د رسول الله مبارک یو ادا نه پرېږدي د رسول الله مبارک یو طریقه نه پرېږدي په هغې باندې عمل کوي.
نو صحابه د رسول الله مبارک سره صحیح محبت د رسول الله مبارک سره صحیح عشق ځکه د رسول الله مبارک طریقه خپل کړي وا او د رسول الله مبارک په سنت باندې عمل کړي دي اوه کله چې انسان د رسول الله مبارک په سنت باندې عمل وکي خامخا ورته کامیابی ملاويږي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلام ته الله رب ذوالجلال ډیر زیات فتوحات ورکړل او ډیر زیات ګټې ورل ورکړلې نو د اسلام فوج دغه د ایران نه وړي دوه هغه وسطی ایشیا ته وي ورسېدل نو په وسطی ایشیا کې د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فوج یو قلعه گیر کړه او هغه قلعه چې دا غیر چاپیرته صحابه موجود دی قلعه محاصره کړي دا گیر کړي دا خو ډېر ورځې په دقه باندې حمله وکړه او قلعه نه فتح کیږي د جنگ سپسالار راولګیدو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکو چې سبا دغه رنگ منګه یو قلعه ګیره کړې ده محاصرم ته کړې ده خو اوسه پورې فتح نکړه دا سوجه کې دی شي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ لچه کله خط راغی خط او کتلو چې زما فوج په وسط ایشیا کې یو قلعه ګیره کړې ده او اقاله یو سپورې فتح نکړه دا سوجه کې دی شي نو دا ورته نه وي چې اسلحه در سره کمه ده دا ورته نه وي چې تعداد هم کم دی او دام ورته نه وي چې ستاسو سره ټیکنالوژي نشته دی ځکه تاسو نن دا قلعه فتح نکړه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل سپسالار ته دا حکم کو وای تمام فوج دراغون کا او دا تمام فوج مو ګورا او په خپل ځان باندې نظر وکا کی دی چې تاسو نه د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت پاتې شوی وي د دې وجن الله رب ذوالجلال تاسو لنن فتح نه درکې ولی دا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت بدر نه فاتح شوی سپسالار پوج راغون کو او تمام ته وکتل خپل ځان ته وکتل هیڅ یو داسې کمی نشته دی چې په مجاهدینو کې موجود وا هیڅ یو داسې کمی نه وا د سنت مبارکه او چې په صحابو کې بنوا هغه تمام پورا کړی رسول الله مبارک په سنت باندې خو با صحابه خپل ځان ورکو خپل سر به په ورکو د ډیر سوچ او فکر نه بعد ورته پته ولګیدله وای منګه په سفر باندې وو او چې راتلو نو ډیر ورځې سفر وکړو فسفر کې من سره مسواک نو تمام مجاهدینو ته وای من نه واقع ده د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خبر واقع سیدا منګه د رسول الله مبارک یو سنت ترک کړی دی یو سنت هم پرې خودلې دی منګه په سفر باندې وو من سره مسواک نشتا لاړ شي او مسواکونه جوړ کې چې نن مسواک وکړو تمام صحابه لاړل ځنګل ته دوی مسواکونه جوړ کړل او راغلل نو وای په دغه دور کې دا خبره مشهوره شوې وه چې دا مسلمانان خلق خوري او وای کافرانو با دغه مشرکانو با خپل بچی چې يرول ورته به وي او د شګنی مسلمان در پس راځي خوري دي د مسلمان دومره روب په کافر باندې
دوی دا خبره اورېدلې وه او مشوره شوې وه د مسلمان په باره کې چې مسلمانان خلق خوري، انسانان خوري. صحابه دغلته لګیا شو او مسواکونه شروع کړل. د جمعې ورځ وه، د جمعې په سحر باندې صحابو مسواکونه شروع کړل. دوی ورته د قلا نه بره وکتل چې صحابه خو راته غاښونه تېره کوي، او موږ چې کومه خبره اورېدلې وه چې دا مسلمانان خلق خوري، انسانان خوري، هغه خبره خو جوړواقعي صحیح ده، هغه دی لرګي راغستې دي او په لرګو راته غاښونه تېره کوي. وای دا اوازونه شروع شو، دیوان آمده، وای دیوان راغلل او تمامه قلا کې چې کوم خلک ټول وتښتېدل. او الله رب ذوالجلال صحابو ته فتح ورکړه د مسواک د کولو د وجنه او د مسواک په برکت سره. وای تر دې چې قلا هم په دقه ورځ باندې الله رب ذوالجلال د مسلمانانو په لاس باندې فتح کړه او د جمعې مونځ هم په دغه قلا کې دننه وکړو صحابه. نو د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې الله رب ذوالجلال ډیر کمال اخوده دی. بعض خلک راولګي او دا خبره کوي دام د شیطان دوکه ده، وای زه نور صحیح ما اگر چې په سنتو برابر نه یم. دا چرته کېدی شي چې یو سړی په سنتو برابر نه د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې یو انسان برابر نه، آیا دیم صحیح کېدی شي؟ آیا دیم ټیک کېدی شي؟ نه وای بس مخ ته مه ګوره، خو زړه یې ډېر صفا دی. د زړه صفا کول خو دومره ګران دي. د مخ صفا کول، د شکل صفا کول دا څومره آسان دي، صرف ګیره پرېږده، پټ کې ووهه. ظاهر خو ډېر آسان دی، باطن ګران دی. چې یو انسان ظاهر نه وي صحیح کړی دی به باطن څه صحیح کړي. نه وای منګه چېرته مسلمان ته ازار نه رسو، منګه چېرته مسلمان ته تکلیف نه دی رسولی. شاعر مرزا بیدل د هندوستان یو لوی شاعرو د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې اشعار لیکلیو. هغه اشعار ایران ته ورسېدل او ډیر زیات مشهور وګرځېدل. هلته یو د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عاشق موجودو. هغه چې دا اشعار وکتل چې دا خو ډیر زیات مزیدار اشعار دي، نو دا شاعر ورته ډیر زیات اوچت صوفي ولی الله د زمانه ښکاره شو. د ایران نه را روان شو او ویل چې زما دغه دا شاعر به زه نن اینمه، د دې شاعر سره به ملاقات کوم. د ایران نه په دې نیت باندې را روان شو. کله چې هندوستان ته وی راورسېدو او زیات سفر نه بعد خپل مقصد ته ځان ور ورسو، نو وی تپوس یې وکړو چې دا شاعر مرزا بیدل کوم ځای دی؟ چا ورته ووی د هغه دپاره راغلی. وی یاو ښه وی دغه مخامخ نیخانه د ورشه په دغلته موجود دی. هغه چې راغی دغه ایرانی عاشق رسول وی کتل دی په نیخانه کې ناست دی او ګیره خرئ. نو وی د ایرانی ورته وی چې شاعر مرزا بیدل دا دی؟ وی دوی وی چې او ځئ مکنه. نو وی دقه ټیم کې ورته د ایرانی په فارسی کې وی آغا ریشمې تراشي، جناب ته خو ګیره خرې، ستا دا اشعار خو ما اورېدلي دي او ما خو وی چې ته د رسول الله مبارک صحیح عاشق یې، دومره مزیدار اشعار دي جوړ کړي دي او ته ګیره خرې. نو د شاعر مرزا بیدل ورته وی چې ریشمې تراشم ولیکن دل مسلمان نه مې خراشم، چې ګیره خو خرومه خو د مسلمان زړه نه ازاروم.
شاعر مرزا بیدل چې سړی ایرانیم عاشق رسولو ورته وایي غلط گفتی غلطه خبره دی وکړه دل مسلمان نه می خراشي لیکن دل رسول الله می خراشي وای ته خو چې زه د مسلمان زړه نه آزار وم وای دا د غلطه خبره وکړه د رسول الله مبارک زړه دې آزار کړی دی د رسول الله مبارک سنت تا غورځول وای کله چې شاعر مرزا بیدل دا خبره واورېدله نو وای بېهوش را پرېوت او کله چې په هوش کې راغی نو وای دې ایرانی ته وایي چې جزاک الله کے چشمم باز کر دی مرا بار جان جا همراز کر دی وای الله دې تعالی جزای خیر در کی الله دې تا سره نیکی وکي کې چشمم باز کر دی چې زما سترګې دې کوله وکړي ما خو څه پورې وی چې زه مسلمانانو زړونه نه ازاروم خو ما ته خدا پته نه و چې زه د رسول الله مبارک په زړه باندې چاړه راکاږم مرا با جان جا همراز کر دی زه د خپل جانان سره میله وکړم ما ته د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح طریقه را اخودله تا خو زما سترګې کوله وکړل آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای من تمسک بسنتی چا چې زما په سنت باندې ما ګل خخ کړل زما په سنت باندې لاس کلک کړل آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای عند فساد امتی زما د امت د فساد په وخت باندې فله اجر 100 شهیدین د هغه د پاره د 100 شهیدانو ثواب دی ما او تنن سنت باندې عمل کول د رسول الله مبارک اتباع کول دره معمولی سسکاری د یو شهید درجه ته رسیدل ډیره لویه خبره ده هغه شهید چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي شهید چې کله دی اولګي او ددنه دا ویني دا اساس کې روزي دالا زمکه ته نوی رسیدل چې الله رب ذوالجلال ورلا تمام گناهونه معاف کړی وي رسول الله مبارک بیان فرمایي چې زما په سنت باندې عمل وکړو عند فساد امتی په وخت زما د امت د فساد کې فله اجر 100 شهیدین د هغه د پاره د 100 شهیدانو ثواب منګه وایو د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق ته د رسول الله مبارک سره مینا ده او روان په بل غلط طرف باندې یو د رسول الله مبارک طریقې پرې خو دي صرف په دې باندې نه کې چې منګه ها هورا واخلو د رسول الله مبارک سره عشق آخری خبره تا کوم زمنګ